او رب کائنات هغه وکړل چې نن مدارزیات ټولې دنیا ته بې نقابه شو، د هغه حقیقت ښکاره شو، د هغه مداریتوب ټولې دنیا ولیدو چې دې مداري څنګه 4-5 کاله دا خوار غریب عوام د لوټ کړل، د ځان نه ورته پیر جوړ کړی او حقیقت کې مداري دی، د مداریتوب زما سره وګورئ. اپنے حرکتوں سے باز آ جاؤ، تیرے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے، اپنے حرکتوں سے باز آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ میں خفیہ کا بات کر رہا ہوں، خفیہ ایجنسی اور غذائی ایجنسی. دا خلک زمونږ او ستاسو دا کېدو سره لوبې کوي. زه ورته مداریان وایم، ما چې څومره پروګرامونه هم کړي دي نو ما ثابت کړي دي چې دا مداریان دي، خو په دې خلکو کې د مداري نه پیر جوړول دا زمونږ دا کمرونه چې مایک استعمالوي دا خلک جوړ کړي چې بیا دا مشهور شي نو دوی ورته روپیوال مایک وایي. دی په خپله دغه ځای ته نه دی رسېدلی، دی په خپله ځان په کار دی چې د خپلو پیریانو رسولی او ده خو به دغه میډیا والا راغوښتل او هغوی به خپل ایمان خرڅو، د اډورټایزمنټ به یې کوو، دغه پلانټډ پروګرامونه به جوړېدل، دنیا به منل، خلک به ورخطو. نو د هغې نه بعد چې کله دا مشهور شو دی بیا مایک ته روپیوال مایک وایي. نو په دې کې زیات قصور د مایکو جناتو باندې کېږي، خو څنګه چې جن نه ښکاري دغه شانتې د جن کاغذ او لیکایي هم نه ښکاري. دا اوس ما چې کوم ساخ ولیکو که نه دا ما په جناتو باندې ولیکو، نه دې ته وایي د جناتو ساخ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو شاهد خان شاهدم موجود مجید پریاد ٹی وی 1 نه قدرمنو مدارزیات څنګه بې نقابه شو، ولې بې نقابه شو، په څه طریقه بې نقابه شو، د مکمل ثبوتونو سره. نن سبا چې د کومو مداریانو دندې ډون شي خراب شي نو هغه د شاهد خان شاهد نوم والي چیلنج وکړي چې په ما پسې راشه ما غلط ثابت کا. دلته د کردار دا ادا کو او بیا ټوله میډیا مې یاده کړه چې راشه نور میډیا والا به هم په ما پسې خبرې شروع کړي نو زما پیج به مخکې شي، خلک به زما پیج ته راشي، یوټیوب ته به راشي، نو زه به واپس وخېږم برا، زما پیج به ټیټ شي، ورشپ په مې راشي. خو نه الله ته دا منظوره نه. رب کائنات هغه وکړل چې نن مدارزیات ټولې دنیا ته بې نقابه شو، د هغه حقیقت ښکاره شو، د هغه مداریتوب ټولې دنیا ولیدو چې دې مداري څنګه 4-5 کاله دا خوار غریب عوام د لوټ کړل، د ځان نه ورته پیر جوړ کړی او حقیقت کې مداري دی، د مداریتوب زما سره وګورئ. کتونکو دا ویډیو وګورئ، په دې کې دی وایي چې جنات نه ښکاري، همدغه رنګ د جنات لیکایم نه ښکاري، د جنات ساخت هم نه ښکاري، کاغذ هم نه ښکاري. جناتو باندې کېږي، خو څنګه چې جن نه ښکاري دغه شانتې د جن کاغذ او لیکایي هم نه ښکاري. دا ویډیو تاسو وکتله، په دې کې د په خپله خوله دا اقرار کړی چې جنات نه ښکاري، د جنات لیکلی ساخت هم نه ښکاري، د جنات لیکایم نه ښکاري، د جنات کاغذ هم نه ښکاري. اوس دا بل ویډیو وګورئ. دا اوس ما چې کوم ساخ ولیکو که نه دا ما په جناتو باندې ولیکو، نه دې ته وایي د جناتو ساخ. ته به په ما باندې دا سوال کوې چې نه اوس دا خو جنات ما ونه لیدلو، زه خو جنات ما ونه لیدلو، خو زما یقین نشته. زه به در باندې دا سوال کوم چې په تا کې ایمان شته، ته به وایې چې او زه به تا ته وایم چې ما ته ایمان وښایه. قدرمنو دې ویډیو کې وایي چې جن اوس په ما کې را دننه شو، حیران په دې چې په کوم ځای پکې ور دننه شو او دا ساخت جناتو ولیکو او بیا یې د ایمان سره د جنات یوې کړل دواړه. خو زه دغه کار خو ما عالمانو ته پرېښي و چې د دې فیصله به عالمانو کې، خو نن مې بیا درته ثابت کړو چې دا مداري دی. دته ولې زه مداري ویم، دا مداریتوب کوي په کومو طریقو کوي. دلته د په خپله خولم یقین نشته، د کومې خولې نه چې دی خبرې کوي د په دې خپله خولم یقین نشته. په یو ځای کې وایي چې جنات نه ښکاري، دغه رنګ د جنات لیکایي نه ښکاري، د جنات ساخت نه ښکاري، د جنات کاغذ نه ښکاري. اوس یو خوا جنات نه ښکاري، د هغې لیکل هم نه ښکاري، د هغې ساخت هم نه ښکاري، او دې خو یې لیکل وکړل او ورتین یې کړل په جناتو چې دا ساخت جناتو ولیکو. دا د دغه ټول مداریتوب دی جي، ځکه الله دې ذلیله کو د کې تکبر او د خلکو نه بلا غریبانان لوټ کړي د چې هزار ورپسې لګېدلو. بله خبره دا کومه چې تا سره جنات دي، ستا تابع دي، ته وایې چې جنات زما تابع دي، نو په کار دی چې تا په جناتو ساخ لیکلی، نو ساخ خو یې په تا ولیکو، ته وایې چې جن ما کې حاضر شو، دا ساخ جنات ولیکو، نو هلته هم ته مداري
څه دلیل در سره نشته ساخ خو تا ولیکو نو بیا خو ته د جنات تابع ستا نه وي تابع ځکه چې پته یې ولیکو په کار ده چې تا په جنات ولیکلې خو دا خبرې دروغ دي جی په دې کې څه حقیقت نشته ځکه جنات ساختونه نه لیکي جنات د قبرونو تعویذونه نه روباسي جناتو ته دا پته نه لګي چې په ما څه تکلیف دی او په تا څه تکلیف دی دا ټول دروغ دي که بیا هم د چا په زړه کې شک وي نو ستاسو د په رب قسمي لاړ شئ دا کم چې تاسو پیران منئ د مداریانو لاړ شئ او تاسو ول د مړو نمونه ورکړئ ځان ورته وښیئ چې دا زما نمونه دي دا مې د مور دي دا مې د پلار دي هم ول د مړو ورکړئ دوی به بیا هم تاسو ته وایي چې په تا جادو دی که کم خلک په کمیس حساب کوي بیماري معلوموي هغې له د مړي کمیس یو څه وي دا زما کمیس دی قسم درته خورم بیا به هم درته وي په تا جادو دی پکار دی چې د دې سره علم وي دوی ته پته لګېدله چې دا خو د مړو نمونه دي دا د مړي کمیس دی نو دغه رنګ یوازې دی نه دا ټول مداریان دي بله خبره مداری تا ویلیو چې 250 د شاهد خانه بې نقابه کړو نو 251 ما بې نقابه کا تا 250 بے نقابه کړی دي او 251 والا پکې ما راولا نو شکر الحمدلله 251 می ته بې نقابه کړې په خپل لیست کې مې ولیکلې چې د مدارزیات اصلیت مې نن دنیا ته وښودو بې نقابه مې کوم موږ داسې پیران ومنو کوم چې مداریان یې هغې ته موږ د پیرۍ نامه ورکو وی منو چې واقعي دا خو پیر دی او په ویډیو کې وګوره پلان کې نه جنات پاسولو ډینګري نه جنات پاسو جادوی ختم کو نو موږ په دومره رش شي چې هغه لکه د ډاکټر ځان لا پیس کېږي او بیا په درې څلور کاله کې هغه دومره صاحب جایداد شي چې هغه له دومره پیسه راشي چې هغه بیا غونډه شي دمکیانې ورکوي د خلکو په سر سوداګانې کوي پیسې ورکوي چې پلان کې مړ کا دا دمکیانې زه تاسو ته ښیم د کوم کسان چې ماله دمکیانې راکوي دی په خپله اوس یو خبره دا کوم دی چې کله ویډیو اپلوډ کړي نو په کمنټ کې ولیکي چې ویډیو په خپل هم شیر کړي او نور ګروپونو کې هم شیر کړي ته به که دا عوام د کوټه بندې دي نو تاسو سره خو جنات دي جناتو ته دې وایه که نه چې په دې فیسبوک کې دله دا ویډیو پاریو ته خېجئ شیر کوي دله که نه دغلته هم مداري دا هم ستا ټول مداري توب دی بله زما او ستا دپاره د موږ ته وظیفې ښیي زما او ستا دپاره د چې لیکړي زما او ستا مسلې حل کوي وي خلک دلته راځي او کار یې کېږي او په خپله په اعتماد نشته ځکه چې ته پیر ځان ته وې ای مداري چې ته ځان ته پیر وې چې زه پیر یم او ما دومره تکلیفات کړي دي په وظیفو ما مقام حاصل کړی او زما ورځ ته ورځ ښه کېږي یا دا الله بنده نو په دې موټو پتلو څه کې دا ځان سره چې د کېنولي دا سیکورټي ګارډ دا موټو پتلو چې د پیدا کړي دي خو ستا په خپله په دې دمونو د قرآن په آیاتونو اعتماد نشته یقین دې پې نشته خپل ځان دپاره د موټو پتلو پیدا کړي دي ته به وې که داسې کشمیر پته کړی دا ډاکټران چې علاج کوي دا غټ غټ ډاکټران چې دي ای سره سیکورټي ګاډي ته کې څه ته یې څه شی چې ته سیکورټي ګارډ ساتې دا ټوله جی دوکه ده دا و د دوی مداریتوبو د ارمانو چې 250 د بې نقابه کړي 251 پکې ما کا نو شکر الحمدلله 251 پکې تش وې زما په لیسټ کې ته ما بې نقابه کړي ستا ټول اصلیت ما دنیا ته ښکاره کو یو خوا وی چې جنات ساخت لیکي نو نه ښکاري د هغې لیکۍ نه ښکاري د هغې کاغذ نه ښکاري د هغې ساخت نه ښکاري بل خوا د په خپله لیکلو کوی دا جناتو لیکو او هغه ښکاري نو دا دیم د خپلې خولې دروغ تا سره اوس د دې څه دلیل نشته بل دا درته یم چې ستا جنات ستا تابع نو په ما پسې به د هغه رالیږلی وی نو ځکه په جناتو خو اف آی آر هم نه کېږي نو بیا دا دمکیانې ولې بیا د پیسې خلکو له ولې ورکولې چې شاهد خان ویروئ او شاهد خان له دمکیانې ورکړي دا دمکیانې دې ولې راځي ته چې دومره نرې خو یو پیری به دې په ما پسې رالیږلی وی که نه زه به دې پرې دیوال ته والم که نه په پیري خو اف آی آر هم نه کېدلو نو دمکیانې دې سره رالیږلې نو زما او ستا د مسلو دپاره دوی موږ ته وظایف راکوي دا مداري او د خپل ځان دپاره بیا د بدماشان له پیسې ورکوي چې د دې سړي علاج وکوي دا و د اصلیتو بله خبره دا کوم ټولو کتونکو ته ځکه چې د پرون نه ډېر مشران محترم کم چې د میډیا مشران دي هغې ما ته چې دا سړی نور پرېږده ځکه لهجه هم ښه نه ده نور ویډیوګانې پسې مه کوه نو ما ورته نن ویلو چې دا یو ویډیو به ورپسې کومه ځکه چې دا د حقیقت دی یو خوا وایي چې ساخت
نخ کاری بل خو ولیکو دا جنات ولیکو نو دا ویډیو مې وکړه نور زه په د پسې په دې وجه ویډیوګانې نه کومه کتونکو چې دا سړی نور مشهورېږي او دی غواړم دا چې زما پیج مخکې لاړ شي ځکه چې یو سړي په خپل عزت او په خپل شرم په حیا نه نو هغه به د بل د خور مور څه قدر وکړي خو نه که زه دله د په لهجه کې جواب ورکم نو په ماوده کې به فرق څه پاتې شي بیا په ماوده کې فرق څه پاتې شي خو بیا زم دغه زه شوم څنګه چې دی شکر الحمدلله زما تربیت شوی دی زما ضمیر ژوندی دی دا د دمکیانې دي دی په خپلم دمکیانې کې او د چمچیم کې دا واورئ السلام علیکم پریا ټیم ولا شاهد خانه زه راته یو خبره کوم زه داسې څه کمزوري پیر نه یم تاسو را بچی زه ګورم خو لږ صبر وکړه چې داسې ما څوک راپار کړي نو زه بیا هغې صبرېږم چې یو سړی مې خوړلی نه یو خبر تا به زه خورم اوس تا به زه خورم ته زما نه خبرې زه هغه پیرانو کې نه یم یو خبر درته کوم زه چې د کوم شي دعوه کوم هغه زه کوم هغه زم کوم هغه زه کوم هغه که هر رنګه شوه څه چې زه وایم هغه زه کوم دا خو زما ستا اوس ایله شروعات شروع شو اوس په ګورو چې د سیره څو پخېږي ښه پوه شولې او زه چې څه کولی شم تا سوچ نه شي کولی نو ولا چې سړي له په ډېر انتهایي ټینشن ورشي بل شاید خانه ته وایې چې یاره پنځو واله میک ته دې ځای ته راورسېږي زه پنځو واله میک نیم را رسولو پنځو واله میکونو ستا غونته کې خلکو په ما ځان مشهور کو کمکله ستاسو غونته کې خلکو په ما ځان مشهوري زما نه انټرویو یعنې ما سره دومره ټایم نشته چې زه هغې سره صرف انټرویو وکړم ته پوه شولې ستاسو غونته کې خلکو په ما ځان مشهور ظالمه ته سوال ته وګوره تا هغه ځای کې جواب ته وګوره که ته جنګ کوې نو هم داسې جواب به ورکوې او که په تعلق یې ورکوې نو هم داسې جواب به ورکوې نو مونږ خو د عملیاتو په دایره باندې جوابات ورکړي دي ته صرف دې جواباتو ته وګوره نو بیا به تا ته چې کوم نه په خپله باندې پته ولګي زه ته په ما باندې د دې شي نه څنګه توبه وباسې پوه شولې ګورو به انشاءالله زه ما سره دومره ټایم نشته دی چې زه تاله جوابونه درکړم ځکه چې زمونږ په خپله چې کوم دا خو زما ستا اوس ایله شروعات شروع شو اوس په ګورو چې د سیره څو پخېږي ښه ته څه ووایې زه غواړم که نه چې زه ته په ما باندې د دې شي نه څنګه توبه وباسې پوه شولې ګورو به انشاءالله زه ما سره دومره ټایم نشته دی چې زه تاله جوابونه درکړم ځکه چې زمونږ په خپله چې کوم نه د جناتو د لاسه دماغي حالت خراب دي السلام علیکم مداری صاحب څنګه یې ښی مداری صاحب اپنے حرکتوں سے باز آ جاؤ تیرے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے اپنے حرکتوں سے باز آ جاؤ ٹھیک ہے میں خفیہ کا بات کر رہا ہوں خفیہ ایجنسی اور غذائی ایجنسی ورنہ تیرا یہ میک ہے یہ بند کر دوں گا اور تمہیں ایسی جگہ پر پھینک دوں گا نا جہاں تیرا نام و نشان بھی نہیں ہوگا سمجھائی کہ نہیں مداری صاحب اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ مداری اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ سمجھ آئی کہ نہیں اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ ایسی جگہ پر پھینک دوں گا کہ تیرا میک کا کاروبار بھی بند ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایسا حال کر دیں گے نا تیرا کہ تو یاد رکھے گا زندگی بھر اپنے حرکتوں سے باز آ جاؤ مداری فریاد ٹی وی والا مداری اپنے اس گندے جادو سے گندے جراثیم سے باز آ جاؤ سمجھ آئی کہ نہیں اپنے اس جراثیم اور پیچھو یہ جو کتا کڑا ہے جس کے لمبے لمبے بال ہے یہ کالا کتا اس کتے کو بھی باز اور تم بھی باز آ جاؤ ٹھیک ہے دونوں باز آ جاؤ سمجھ آئی کہ نہیں ورنہ ایسے حال کر دیں گے نا جو اس میڈیا والا کا ہم نے اس پنجاب میں کیا تھا سمجھ آئی کہ نہیں اور وہ ویڈیو بھی تمہیں میں سینڈ کر رہا ہوں جس میڈیا کا ہم نے حال کیا تھا پھر تیرے بھی انشاءاللہ ویڈیو بنے گی اور پھر ہم چینل پر سینڈ کریں گے اپنے اس گندے جراثیم سے باز آ جاؤ اور یہ ویڈیو بھی میں بھیج رہا ہوں یہ بھی لازمی دیکھ لینا ٹھیک ہے جراثیم خنزیر بس انشاءالله تماشا د کا په کور کې بچی د مرا خبرې ده اوس دلته حیران یم د د چمچي چې کما ګلافي اردو ویلا چې د پنجاب میډیا والا سره دا کړیو دا د مرید د چمچي دغه تصویر د کم چې تاسو تخکاری دا کسته د په واتس اپ تصویرو اوس دوی پته نه لګي چې په پنجاب کې کوم میډیا والا سره دا ظلم کړي نو ګورا حکومت وخت خاص کوم چې دلته په خپل په دی ویډیو کې اقرار وکړو چې د پنجاب دغه میډیا والا په شانتکار بدر سره وکړو نو دا خلکونی سي دا بدمعشان دي د دینه پښتنو کې چې پنجاب کې کم میډیا والا سره څه شوي دي پاغه کیس کې دا گرفتار شي او بل خبر دا ده که زما یو وخت مزار شنو زما ذمہوار مداري زیات دي زکه چې د ما ته په خپلم دمکانه راکې د چمچیم دمکانه کوي که زما د کور چرګ تم نقصان ورسېدو
د مداري زیاده ذمہوار مې ته تپوس په ستانه کوم ځکه چې دمکیانې ماته ته او ستا چمچې کوي که ته نر وې او جنات تا سره وې نو تا په ما پسې جنات را لېږلې وې